سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. وأيضا قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يا رب صل وسلم دائما أبدا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. درود شریف ټول وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. زما محترم ملګرو، د ټولو نه مخکې ستاسو د جامعه انوار القرآن کې چې د کومو بچو قرآن پاک یاد کړ یا کوم بچو قرآن پاک په ناظره باندې ووایه، دوی لا او د دوی والدینو ته، د دوی رشتہ دارو ته، د ټولو کلیوالو ته، استادانو ته مبارکباد وایم او دعا کوم چې الله تعالی دې ستاسو د عزت مبارک وګرځوي او الله دې ډېر لوی عزت درکړي په دې بچو باندې دې الله ستاسو سترګې یخې کړي. ډېر وخت راسي دلته کې دا شعیب قاري صاحب خدمات کوي. لږ وخت نه دی بلکې زما یاد دي چې د ډېرې مودې تقریبا څو کاله کېږي 2001 نه، یعنې دا تقریبا 24 سال، دا 22 سال شو 23 سال چې دا خدمات کوي په دې کلي کې. او الحمدلله ثم الحمدلله دا کوم خدمات چې کوي دا کلی او دا علاقه د هغې نه سرسبز و شاداب وګرځېدله. که دا نعیم قاري صاحب دی یا دا نور قاریان صاحبان دي زمونږ دلته ناست، دا ټول قاریان د ده شاګردان دي او دا ټول د شیخ آباد دي او حافظان یې دومره ښکلي ښکلي حافظان دي ماشاءالله چې زه پرې فخر کوم چې کله زمونږ مدرسه کې دي امتحان ورکړی دی د وفاق المدارس العربیه، نو الحمدلله ښې نمبر ممتاز حیثیت سره دا الحمدلله د قاري صاحب شاګردان راځي. د دوران د پټکو کې ما ته وی دا درې بچی نن حافظان د دې بل رورم حافظ والد ګرامی وی وفات دی په یو کور کې الحمدلله سلور رونه حافظان ټول وی الحمدلله.
دا څومره لویه خوشقسمتي ده، څومره لوی عزت دی. قسم دې زه دا وایم که نن په دې یو کور کې څلورو وروڼو ته زما د یونیورسټۍ نه او زما د یو عصري ادارې نه نن 4 ډګرۍ میلاوېدل، خلکو به په هغه علاقه کې ویل که د پلانکي کور کې 4 کسان ډاکټران شو، په دې پلانکي کور کې 4 وروڼه هغه انجینران شو، هغوی وکیلان شو، ډګرۍ ورته میلاو شوې، هغه به خلکو عزت ګاڼه. خو زما په نیز او زما په نظر کې هغه عزت نه دی. زما په نیز زما په نظر کې عزت دا دی چې د چا په کور کې بچی حافظ عالم وګرځي. او زه تاسو ته حدیث بن نعمت وایم، لاړ شئ زموږ په دې KPK کې د دې مدرسو او د دې وړو وړو مساجدو او د دې مدارسو حال لږ معلوم کړئ چې دې کې نن څومره خدمت کېږي. موږ من غټېږو چې دا خدمت وینو، خبرې ته خیال کوه. زموږ سره خوا کې دلته کې اتمازو کې یو مدرسه ده، مولانا محمد ادریس صاحب شیخ الحدیث، هغوی پکې درس کوي. اسلامیه زموږ دارالعلوم اسلام 400 کې مولانا سید محمد ګور شاه صاحب درس کوي. داسې لږ هغلته وړاندې مولانا فخر الاسلام باباجي صاحب په اتمازو کې د هغې یو مدرسه ده دوره حدیث کې، یعنې بېشماره طالبان هغوی درس کوي. لږ زموږ نه مخکې نوښار ته لاړ شه حقانیه، په سوونو او زرګونو طالبان دوره حدیث کې سخت فارغېږي. زه تاسو ماته یو یونیورسټي وښایئ که نه چې په هغې کې 1000 کسان ډاکټران په یو کال کې جوړ شوي دي. 1000 کسان هغوی فارغ کړي دي او ډګرۍ والا ورکړي دي. او که فارغ کړي په پاکستان کې یو یونیورسټۍ، نو پلار یې د پیسو نه خلاص کړی دی، وله جایداد یې خرڅ کړی دی، دوکان یې خرڅ کړی دی، شپه ورځ یې په ځان باندې یو کړې ده، بچی یې ډاکټر جوړ کړی دی، بچی یې وکیل جوړ کړی دی، انجینر یې جوړ کړی دی. او زما مدرسې تحدیث بن نعمت وایم بچی عالم حافظ جوړ کړی دی، پلار یې 1 روپۍ نه ده لګېدلې، د پلار یې 1 پیسه نه ده لګېدلې. دا مفت راځي، بچي سبق وایي او بیا هم تاسو زموږ نه ښه نه وایئ، وایي ملیان هم ډېر بدي شي. وایي دا ملیان بلکل هېڅ هم نه کوي، بس صرف جوماتونو کې پراته دي. زه یم د الله ولیانو د الله بندګانو زما دې په خدای قسم وي چې د ملیانو د وجې نه مونږ ته څومره خیر میلاو شوی دی، په مخ د ځمکه باندې د بل انسان نه مونږ ته دومره خیر نه دی میلاو شوی. ولې زما او ستا دا بچی چې چا حافظ جوړ کړی دی، دا قاري او عالم دی که نه دی؟ دا بچی چې زما او ستا عالم جوړ کړی دی، دا عالم او حافظ قاري دی که نه دی؟ زه په دې باندې خوشحاله یم چې د قیامت په ورځ د دې بچي د وجې نه زما په سر باندې تاج کېښودلی شي، د قیامت په ورځ د دې بچي د وجې نه زما 10 کسان د جهنم نه جنت ته داخل شي. زه په دې خوشحاله یم چې زما د دې حافظ بچي د وجې نه، د دې عالم بچي د وجې نه د جهنم نه خلک بچ کېږي او جنت ته داخلېږي. زه په دې خوشحاله یم. د ډاکټر خو به ماله پیسې راځي، بېشکه جیب کې بیا اچومه، پلار به هم خوشحالوي، مور به هم خوشحالوي، وروڼه به هم خوشحالوي چې بچی هم ډاکټر دی. خو دغه ګارنټي پیغمبر نه ده بیان کړې چې د سفارش نه به 10 کسان جنت ته ځي، د دې ډاکټر په سفارش باندې به د جهنم نه دومره کسان جنت ته ځي. دا ګارنټي د ډاکټر او د وکیل او د انجینر نه ده بیان کړې، دی د عالم او د حافظ بیان کړې ده. الحمدلله زما وروڼو، خو ګوره زمونږ هغه خوش ملیان هم نه یو ښه چې زه تاته ووایم چې یاره دا بچی دی بس صرف ما ته وقف که او نور د دنیا تعلیم پرې مه کوه، بل ځای کې مه داخله وه. شاه صاحب راته وویل ستاسو د ADC حمزه وی دا ستاسو دا وی زما مورید دی، زمونږ ADC جنرال ADC او فینانس دواړه دی، اوس دی واقع بل را روان دی ADC، نو دی کېدای شي خپل فینانس ته واوړي. خو په هر صورت دی یعنې دا د ده بولي، نو دا مونږ د خپل ځان نه دا دنیادار خلک لرې کړي دي څه، یم هغه بدي شي څه، مونږ هغې هم ځان ته رانږدې کوو.
مونږ خلک د دې دپاره رانږدې کوو چې دوی ته لاره وښایو او لاره مو ته ځان ته نه ښایو د الله لاره ورته ښایو الحمدلله د رسول لاره ورته ښایو الحمدلله چې دا د الله او د الله د رسول لاره ده زه لاړ شه په دې باندې زما وروڼو یاد ساتئ نن مونږ په فلسطین کې زمونږ بچي خطره کېږي که نه هغه یهود هنود لګیا دي زمونږ په کیمپونو زمونږ په هسپتالونو زمونږ په بچو زنانو باندې هغې بمباریانې کې ټوکړې شو او امت مسلمه خاموش دی افسوس دی که نه دی نن که جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم جمع دی هغه به اعلان کاو که نه چې لاړ شئ زمونږ هغه وروڼو خویندې ولې وژلي شي ولې شهیدان کولی شي ګناه یې څه کړې ده زما پیغمبر خو ما ته تعلیم راکوي چې ګوره که د کافر بچی د له مخې له جنګ کې راشي مه وژنه که د کافر ښځه د له مخې له راشي مه وژنه که د کافر بوډا د ته مخې ته راشي مه وژنه او نن زما په ماشوم زما په تورسرې زما په بوډا باندې بې دردۍ سره هغه بمونه ورېږي شناخت یې نه کېږي زما بچي په لاسونو لیکل کې خپل نوم لیکي چې که زما باندې بمباري شي او زما مخ نه چې زما په دې لاس زما نوم وي چې دا پلانکي او د پلانکي بچی دی ډېر افسوس دی که نه دی نن امت مسلمه نن بادشاهان نن سیاسي لیډران ټول خاموش دي او خوله کې خاورې اچولي دي او دا هغه یهود دي چې موږ سره نور روانه نه ده موږ سره صرف د اسلام د وجې نه روانه ده موږ سره نور روانه نه ده موږ سره د محمد رسول الله د وجې نه روانه ده چې موږ د هغه غلامان یو موږ د هغه امتیان یو موږ د الله بندګان یو اسلام ګینې مثال یې څنګه موجود دی که نه ما ته خیال وکړه عبدالله ابن سلام امام بخاري رحمت الله علیه د اسلام واقعه ذکر کوي که نه دی یهودي دی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی حضور مبارک ته ویجی زه درنه یو څو تپوسه کومه وی که دا تپوسونو جوابونه دې راله راکړل نو وی بیا به زه تا باندې ایمان راوړم او که دا جوابونه دې راله صحیح رانه کړل نو وی بیا ایمان نه راوړم حضور مبارک ورته څه تپوسونه کوي وی یو دنه دا تپوس کومه چې د قیامت په علامو کې به لویه علامه کومه یوه وي اول په لویو علامو کې به اولنۍ علامه کومه یوه وي وی خبل وی دویم دنه دا تپوس کومه چې جنت ته جنتیان لاړ شي نو وی دوی به کم خوراک کوي څه به اول ورته خوراک ورکولی شي وی خبل وی دریم دنه دا تپوس کومه چې دا انسانانو کې دا بچي دا کله د پلار مشابه او کله د مور په شان د مور مشابه وي دا ولې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وخندل وی دا ما ته جبریل لږ ساعت مخکې وویل حضور مبارک ورته وایي د قیامت په لویو علامو کې اولنۍ علامه وی د مشرق د طرف نه به اور راشي او دا به مغرب ته دا خلک راغونډوي او وی جنت ته چاول جنتیان ځي جنت ته جنتیان ځي او جنت ته لاړ شي الله دې داخل کې ټول جنت ته وی اولنۍ خوراک به ورته د کب د جګر غوښه اول کې ښودلی شي او وی دا بچي چې د پلار او د مور مشابه وي کوم ځای چې بچی پیدا کېږي رحم ورته وایي مادر رحم هغې ته چې د ماده منویه د پلار مخکې شي د څه نه چې بچی پیدا کېږي وی دا د پلار مشابه وي او که د مور مخکې شي وی دا د مور مشابه وي عبدالله ابن سلام وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله کلمه ویله مسلمان شه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمای عبدالله ابن سلام وی چې زه یو خبره کوم وی زمونږ دا قوم چې دی دا یهود وی دا ډېر سخت دروغجن خلک دي او سخت بهتان تړونکي خلک دي زه به لږ دې نه غایب شمه زما باره کې د دې نه تپوس وکړه چې د عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی بیا به زه د دې وړاندې راشم چې کله دا یهود رالل مشران او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کېناستل ورته وی عبدالله ابن سلام څنګه سړی دی وی عبدالله ابن سلام جی وی
عبد الله بن سلام هو أعلمنا وابن أعلمنا، هو أفضلنا وابن أفضلنا، هو خيرنا وابن خيرنا. الله أكبر. یہ بس بات نہ مڑے دل بیا کو من کې ډېر لوی سړی دی، عالم سړی دی، پلارم ډېر لوی هو، عالم پلارم هو، پلارم سید هو، پلارم بهتر سړی هو، دیم بهتر سړی دی. وی که چېرې د ایمان راوړي او مسلمان شي نو بیا اعاذه الله من ذلک، وی د دې نه د خدای ساتي چې د اسلام راوړي مسلمان شي. عبد الله ابن سلام راغی، ما ته خیال کوه چې عبد الله ابن سلام راغی او عبد الله ابن سلام دوی ته را مخامخ شو، وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. بس ناګانه چې دی اګ بولا شو، وی هو ارزلنا و ابن ارزلنا، وی دا په مونږ کې ډېر رزیل سړی دی، رزیل سړی زوی دی، وی دا ډېر خراب سړی او دا ډېر خراب سړی زوی دی. وایي د یهودو سره دښمني پسه ده، لږ تیز وایه که نه مړه ولې روژه پرې ولې پسه ده دښمني په اسلام، لږ تیز وایه پسه دښمني ده، پسه دښمني ده، اسلام یې دښمني ده. والله لو تدهنوا فیدهنون. الله وی کته دې کمایله کېږي بیا دې سم نه وایي، پیغمبر ته وایي کته د دې سره لږه ګرمي کې بیا دې سم نه وایي، خو کته دې سره سختي کې او دا وایي چې دا کافر دي او دوی په نیغه لار نه دي او دوی په غلطه لار روان دي، نو دا بیا زموږ دشمنان دي. نو اسرائیلو نن فلسطینیان ولې نثار کړي دي؟ بعضې خلک وایي دوی پې دا حمله ولې وکړه ده. دلته تاسو به ډېرو خلکو نه اورېدلي چې دا د 9/11 هغه حملې په شان دا به د دې یو خراب کار عمل وشو او هغه یو بانه و دا یو بانه. زه وایم زما کور ته یو دښمن راغی او زما په کور کې یو دښمن دیره دی، زما په کور زما نه کور نیولی دی او زه کله قوت او طاقت حاصل کړم او زه هغه وباسم په زور باندې، نو بل سړی به راځي تا ولې دا وویسته. دغه اسرائیلو خدای دا راغلل، دا اسرائیل هغې دغه د دې نه په زور باندې دا ځای نه واخیستل او اوس چې هغې خپل ځای اخلي، نو زه ورته وایم چې دا حمله یې ولې وکړله. اوس که ته وایې چېرې دا وفات شو او دا لاړل شي مړه شو، نو زه وایم چې ټیک ده زمونږ خو لکه بل دغه نشته د مرګ نه اخوا بل څه نشته، بس زما ورونو ته زما خویندو ته زما بچو ته شهادت ورسېده. خو افسوس ماله په دې خبره باندې راځي چې اسلامي دنیا نن ټوله خاموش ده او یو نه راپاسي چې یاره دا ولې دا ظلم کېږي. هغه کافر ملکونه لا بعضې وخت کې څه ووایي چې یاره دا ولې داسې وشو او نور زموږ ملکونه دغه شان خاموش دي. دلته موږ په خپلو کې اخته یو او په خپلو هغه عزتونو باندې لګیا یو چې یاره دی کې زما عزت ولې رانغی او زما د دې عزت بلې بېعزتي ولې کوم. زما ورونو راځئ نن به موږ دا عهد کوو چې خپل بچي به انشاءالله عالمان جوړو، نن به دا عهد کوو چې خپل بچي به حافظان جوړو، نن به دا عهد کوو چې انشاءالله ځان به کامل مؤمنان جوړو. ځکه د دنیا نه زمونږ خو ستاسو دپاره دا دنیا دارالبقا نه دی، وللآخرة خیر لک من الاولی. زمونږ دپاره دنیا نه آخرت بهتر دی، زمونږ دپاره دنیا نه آخرت ښه دی. بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقا. تاسو دنیا غوره کوئ الله وایي او ستاسو دپاره آخرت بهتر دی. زما ورونو دا د آخرت سرمایه ده، انشاءالله دا خپله سرمایه به د آخرت جوړو په خیري او د دنیا په کارونو کې مړی د دنیا کارونه خو زمونږ الله تعالی کوي. مولانا فضل الرحمن صاحب یو تقریر مې اورېده، تاسو ته مې ووایم دې خبره کې ډېر زیات دی وزن دی د هغه په هغه تقریر کې. وایي 3 څیزونه دي چې الله تعالی په دې کې بندګانو نه اختیار نه دی ورکړی. وایي په دې نورو کارونو کې اختیار دی څه ناڅه بنده ته، خو وایي 3 خبرې الله پټې ساتلي دي او بالکل اختیار نه دی ورکړی. یو د مرګ او د ژوند د چا اختیار شته چې زه به پرې پلانکي وخت مړ کېږم او پرې پلانکي وخت ژوندی کېږم. دویم د عزت او ذلت. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت ورکول والا ذات څوک دی؟ لتیز وایي څوک دی؟ او ذلت ورکول والا ذاتم الله دی.
قسم دې ک الله عزت نه راکړي دا ټول چا سره دی راشي او وایم زستا عزت کوم بالکل بس عزت به مې او چې الله عزت راکړي دا ټول چا سره پاکستان د خلاف شي بیا به مال الله عزت راکړي انشاءالله. د دې وجنا زمانو محترم ملګرو وراره صاحب عزت او ذلت الله ورکړي مرګ او ژوند دا الله سره د چاته اختیار نه دی ورکړي او غریبي او مالداري غنا او فقر دا الله کوي قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. زمانو د دنیا کارونه به کیږي ارسه به کیږي ان شاء الله یو بم نه پاتې کیږي دا نه نن زه 2 کاله زمانه د چرمنې وشو او د ټول ملګرو ته پته ده چې په دې حالاتو کې نن مونږ ته 1 روپۍ تر اوسه پورې د حکومتونو ظالمانو را نه کړه یو حق راته تر اوسه پورې را نه کړه او بیا هم زمونږ الحمدلله الله داسې غیبي مدد وکړو او زمونږ الله تعالی داسې طرف نه داسې امداد وکړو چې زمونږ ګمان هم نو هغه دا دی تاسو ته ګورې ښکاري دا احمد علي جان لکه ته لږ دې ته ودرېږه احمد علي جان دا دلته راغلی مصطفی شفیق دا احمد علي جان 24 کروڑ روپے د ده په لاس باندې ما په تحصیل کې الحمدلله ولګولې. نعرہ تکبیر تاسو په دې شیخ آباد او ګیر چاپیرا دې رجلټ 1 کې الحمدلله سولرې واټر کولرې لارې دا الحمدلله د دې نعیم صاحب د شعیب صاحب د دې په لاسونو باندې ولګولې دا خو مړه څه خبره نه ده خو راځئ اصل د علماو سره به انشاءالله ملګرتیا کوو د دې خلکو سره به روان یو. الله دې موږ او ستاسو بچي حافظان او عالمان کې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.